د مظلوم ملګرتیا او قرارداد یې پسې کړي دي. راشه راشه ای ظالمه د ظلم د پاسه ظلم مه کوه د خلکو وس نشته د خلکو لسو کسو دعوې پسې وکړي. ای ظالمه راشه دا خلک را پرېږده دا مړې به راته د هغې پورې پروتي چې دا کس ای زما ورونو او دا نه ظلم وشو چې دا کم کس چې و دی به خپو شلو دی به په دې لاره کې ناست و په دې چوک کې به د تماچې ګرځولې دا یې سجوګانو دا ټولې پسله و دا هلک په چینچی کې ناست و دی یې وویشته پلار هم ورسره و دا ټول د ویشتو نه وروستو دا پولیس راغلی دی ټوله مرګتیا یې د هغې ګوټ کړې ده که دا ګوټ یې ولې رابار کړی و او په دا ګوټ یې ویشتو یوازې نه به دی سوځېدلی و نه به د کور سوځېدلی و نه به د ښځې خرابې شوې وې دوی ټوله انصاف د مظلوم سره کړی دی د ظالم مرګتیا یې کړې ده په هغې کې بېګا زما د جومات قاري زوی راوستی دی بغلی وال ورکړی دی ریمانډ یې ولې اخلي په لار باندې تېرېدل د موټر سایکل نه یې راکوز کړی پرچې یې پې ګډ کړي دي د خدای دپاره انصاف وکړې دې ظالم ته ووایه چې دا کسان غوڼ راپرېږدي که دا کسان نه راپرېږدي دا مړې به نه ښخېږي په دې حکومت کې 18 کسان دي 11 کسان دي 11 کسان یې ټول بې ګناه نیولي دي ټول یې بې ګناه نیولي دي د موټر سایکلونه یې کوز کړي دي که هغه مخیل هم راغلي وو د دې مظلوم مرګتیا له رالل چې ډېر ظلم وشو دا به هېڅ به هم نه شوې نه به دا اور لګېدلی و که دې ظالم یې سچو د دې ګوټ ته پرېښي وو او دا ګوټ ظالم په دې چوک کې به یې تماچې ګرځولې دا یې سچو د ده په سلا دی بیا راغې ټوله مرګتیا یې د هغه کړې ده نور عوام یې وطن یې دې پرېښي دا څه چې شوي دي دا را در لاسه سوځېدلي دا را در لاسه سوځېدلي دي شل پیرې راپورټ راغلی دی دې ظالمانو نه دی اخیستی د کوم ظالم غاړې ته چې به تماچه پرته وه په دې چوک کې به ګرځېده دې ظالمانو یې دې خوږونه د هغه مرسته کړې ده د ګل په شان ځوان لاندې پروت دی دا د یو مړي د لاسه دا د چا په لمسه دا د حکومت په لمسه نه یې ښاریان راوستي دي ماشومان د هغوی په دغه کې واچول په تاړه کې ولې د هغوی کړي دي یا نورغونه دا ستاسو د لاسه وشو که تاسو د ده د لاسه تماچه درکړې وه دغې پورې تاسو دا څه دا به ستاسو خپله دا خوښه وه خو دا رزلټ وباسئ چې تاسو ولې د دوی مرسته کړې ده بېګناه ماشومان یې راوستي دي چې بلکل ټول یې ماشومان بېګناه راوستي کوم چې د موقع کسانو هغه خبرې کړي تا چې ډزې کولې او ته بره چت باندې د هغوی حفاظت دپاره ولاړې تا ماشومان د لارو نه راوستي ماشومان مه راوته پولیسو والا بېګا ډزې هم کړې دي چې موږ به په کور ورتلو نو ډزې به یې کولې انښتې به وبه ډزې به یې وکړې موږ به یې منې کړو دا حساب کتاب و بېګا دنیا کسان دي بېګناه کسان په تاڼه کې دېرش کسه ماشومان پراته دي موټر سایکل یې ټولې راوستې پولیس د وجې ټول سوځېدلې موږ به ولې سوځو موږ به نه سوځو خو که موږ له یې راکړی دی خو ټوله جمدې جاړې موږ لره جمدې جاړې نه راکوو ماشومان ټول بېګناه راغلي دي او په جیل کې پراته دي د پولیس د وجې دا اور لګېدلی جي دا ټول خلک لګیا دي پولیس راپورټ اخیستی و اسم نه و راپورټ پولیس نه اخیسته دا د 3 بجو نه دا هلک مړلی پروت دی ماسخوتنه پورې پروت و دا مور یې راځي پلار یې راځي دوی ته راپورټ نه هلي ولې ته نه هلي ولې ته نه هلي موږ خو دا وایو چې ولې ته نه هلي دا خو موږ هم وایو چې ولې ته نه هلي ناکامي د پولیس ته د حکومت ته ولې به کېدل داسې دا دونه مخلوق به ولې راووتو نه چې دا واړه راوستله په کوم ساعت چې رسېدلي وو عوام بیا بندي کړي وو خپل حفاظت کې به هر څه کړي وو هغوی له دارې خبرې لار ورکړې ده هغوی له دارې خبرې طریقه ورکړې ده عوام چې به ورغلو هغوی باندې بیا ډزې شروع کړم د پولیس والو ډزې یې پرې شروع کړې دا خو دوی ملګرتیا کړې ده پیسې یې خوړل چرس بیا خرڅول پوډر بیا خرڅول او د دوی په سلو
یې زما ماشومه بیا او زما دماغه مې ناغشته دعوه د دوی بې غشته ابه مور او لور تانه کې به زما تاوه بې ناغشته او د دوی بې غشته په مې د اختر پشپټه دې وکړي ځینې زنانه رالیټه دې وکړي ځینې دا بیا وانغشته او د دوی یې واغشته زما ماشوم زوی پسه مړ شو ما ته ده ووایې خلکه یا خلکه زما ماشوم زوی پسه مړ شو دا د پولیس په سړی زما زوی ویشتې د خلکه زما دعوه به یې نه اخېسته او د هغوی دعوه به یې اخېسته د پولیس په سړی زما زوی ویشتې د خلکه یا خلکه زما زوی پسه مړ شو ما ته ده ووایې تاسو که نه
تللی دی نو بس راشه او بس پولیس صاحبانو بس هغه راوستي راغلو ګناهونه دا کور راغورځول دا مړي کول دا هغه کار دی هغه خیر دی تاسو حوالات دي وینئ حوالات ته خو هغه هسې راغلي دي د هغه عمر ته تاسو ګورئ که هغه د مړو کوی د چرګې د حلالو نه دی هغه مړي کولي چې هغه بلډینګونه راغورځول شي نو دا صاحبان ولې بس خپله دوی تجربه نشته چې دا آیا مجرم دی یا دا نامجرم دوی بس پرچې پې کټ کړی د 302 د دهشتګردۍ ځکه زموږ یو افسر دی تره زوی دی هغه وایي چې زما د وسه کار نه وي لکه زما رور ګناه څه ده چې دی دغه شان پوزیشن ته راغلی دی نو بس غوښتنه دا لرو چې که څه جرم یې کړی قید کې صحیح دي بس رابار دي که هغه څه ګناه ده شپې پې کړې په غریبو بس هغه د صاحبانو بس هغه په مام کټ کولي اوس په دلته راشي دا بېګا مړې تا کړی دی زه 302 مجرم خو نه پته هم کټ کولی شي چې پاغي کټ کولی شي پارچه د کور په زنانه وې رااله کټ نه کی ریزلټ راغلی دی د ریزلټ نه واپس ته راشو زه په خپل باغ لاړم زنانه وې را سره واپس ته شم چې رال مسخوتانه ته خبره شروع دی حوالات کې دی بیګا دلته چې کم کسان راغلی وو هغه د پاره خپل ورونو خلاصول لپاره ضمانت د پاره هغه هم بردن کړی دي 15 16 کسان دی او دغه شان موټر سایکل هم د خلکو راغلی دي یو اپیکس هم راغلی موږ ته پته نه لګي چې ارسونه دغه دی خو د 10 نه کسان پر دي جی نو بس انصاف دی اوس دوی په خپلو کې هغه وخت کې هم دوی موجود و صاحبان چې کوم وخت دا واقعیا کېده د دې نه مخکې دوی ته راپورټ هم پیښ شوی موږ په خپله په علاقه خو نه یو زه په خپله مردان کې یم افطاباد رالم د مرګرلو واده له د پولیس ته دلته هغه راته چې زموږ نه زنانه بوځه پوربله بوځه زه هلته لاړم چې رالم دغه شان کور ته رالم وایي ماشوم نه یې راغلی کور ته ریزلټ دا تللی دی بس دغه حالت دی جنو رونه دا تمه لرو د هغه د ملګرو نه تمه لرو چې موږ د مظلوم عوامو سره زه په خولو کې ناست یم پکار دی چې هغوی هم راشي او دوی کې ورسره کښېني انشاءالله داسې ده جی چې منګه کو داسې مسله ده جی چې زما د دې کلي وطن دا مشران دا کم کس چې سوځېدلی دی د خلاف چې کوم دی نو د ډېرو ورځو راسېدی پولیس ته کمپلینټس کوي ډي پي او له تللی دي ډي اس پي له تللی دي ایس ایچ او ته پته لګي چې دا هلک چې کوم دی دا د دې علاقې دپاره ناسور جوړ شوی دی منګه د چا په مرګ باندې یا د چا په تکلیف ورکولو باندې خوشحالي ګناه خو لکه دا د پولیس ذمواري وه چې د ما عوام زما مشران دوی له لاړل او دوی چې کوم دی نو د هغې په هغه کمپلینټس باندې او د دوی په هغه خبرو باندې هېڅ توجه ورنه کړه همدغې ته یې خبره جوړ کړه چې یو بېګنی راوسته او هغه یې ووجو ټیک شو جی اوس چې حکومت او پولیس ستاسو مرسته نه کوي تاسو سره ملګرتیا نه کوي ستاسو په شکایت باندې هغه ملزم نه نیسي نو بیا به لازمي خبره ده چې بلوه جوړیږي نو بلوه کې ټیک ده غلطۍ به وي زمونږ د خلکو خو غټه غلطۍ بیا د پولیس هم دي چې په موږ خلکو یې فعیار شوی دی نو بیا دې په پولیس په دې مشرانو مې فعیار وکړي چې ولې تاسو بار بار وینا کړې ده که نه ده کړې د دې خلاف تللی یې دی پولیس لا دوی هېڅ جواب نه دی کړی که نه نو جی د دې لپاره موږ احتجاجاً دلته ناست یو منګه وایو چې دا کم کسان یې نیولي دی بېګناه مړ یو ځای شوي نو نیولي د سرکي او د شولګرې او مزدورکار زمیندار خلک چې ګاڼۍ روانې دي نو تاسو سوچ وکئ جی موټر سایکل یې بوتلی دي اوس هغه بېګناه خلک نیولي شوي دي اوس مطلب دا دی چې موږ دا مطالبه ده د دوی ته وایو چې دا مړې باله موږ ښخو چې دا بېګناه خلک راپرېږدی خول مخول نشته وسه شپه به کوو شپه م را سره کوي دا ملګري نو موږ نور هېڅ نه وایو اوس دغه راته ووایه دغه بېګا چې کومه واقعه شوې ده نو دغه د تاسو په کوم نظر ګورئ دغه خو شو د هغې کور را پرېوته هغه داسې ده جي ما تاسو ته یو خبره وکړه چې موږ د هر غلطۍ خلاف یو
خو تاسو ته یو خبر وکم چې په یو کلي کې یا دهشتګرد وجل چې کوم دي تاسو په دې باندې خوشحالېږئ که خفه کېږئ د دهشتګرد په خوشحالو په مرګ باندې خلک خوشحالېږي حکومت انعامونه ورکوي نو دا هم یو دهشتګردو بیا که نه چې عوام تنګوي عوام غریب بیزته کوي جنکو ته شپیلي وي او نورې مطلب دا هلکانو پسې شپیلي وي او بیا د هغې خلاف کمپلینټ هم کېږي لکه د هغې خلاف کمپلینټ هم شوي او بیا هم پولیس نه وي نو ته پخپله سوچ وکړه چې عوام بیا اختیارمند دي د کار کولو د ظلم خیل تاسو همدغه د کمپلین خبره کوئ نو غلطي د چا راځي پولیس د هلک پریس کانفرنس هم کړی و چې دغه د هلکونو غلطي د پولیس راځي جي ولې پولیس ذمواري نه ده چې دوی ونیسي د پولیس ذمواري نه وه چې دی روچت کړی وي د پولیس ذمواري نه ده چې دا خلک او دا سړی یې کېنولی او مسلې حل کړی وي ذمواري د چا ده ذمواري د اختیار د پولیس دی د ډي سي دی د ایم پی ای دی د ایم این ای دی د پی ټي آی ګورنمنټ دی چې راغلی وي او دا مسله دا خو دې ته قصدن بوتلې شوې ده دا مسله اوس چې لاړه مسله کار وشو نو اوس پکې ته بېګناه نیسې ورې جي زه تا ته وایم د بېګناه د ګناهګار خبره خو بیا عدالت تعین کوي که نه جي عدالت خو تاسو خبره ټیک ده جي خو د تاسو ته یو خبره وکړم ما خو تاسو ته ووې چې لکه موږ خلک بار مطالبه کوو او څوک یې مني نه نو موږ به څه کوو خیر دا خلک به څه کوي نه جي اخیستل نه دي پکار اخیستل نه دي پکار خو داسې خلک وي چې هغوی یې واخلي او بیا خلکو ته یو لاره جوړه شي خو غلطی خبره کوو چې غلطي خو د دوی وه که د هغه وخت کې منع کړی شوي وي نو تاسو په خپله سوچ وکړئ دې کې ډي پي او خبردار دی نو چې نه دی خبر نو بیا خو موږ هم نه یو خبر چا کړی دی اورېږه تاسو خو سوځولی نه دی که نه تاسو خو اور نه دی بل کړی که نه نو بیا بس موږ هم نه دی کړی موږ اور هم نه دی بل کړی موږ اسم نه دی کړی او بېګناه نیولي اخیري پوښتنه کومه مطالبه هم څه ده د ټولو غټه مطالبه دا ده چې دا کوم بېګناه نیولي دي دا دې پرېږدي دا ټول بېګناه دي هلکان دي دا خلک تا ته پته لګي په دې خلک چې ولاړ دي په دې کې به 100 کسان زموږ د علاقې خلک او نور به زموږ خبرې اورېدو له ولاړ دي ټیک شو جي اوس مطلب دا دی چې موږ څنګه مطلب دا هغه کسان ته نیسي موږ پرېږدی او هغه تماشبین نیسي دا هغه تماشبین خلک وګوري چې دا څه کېږي څه نه کېږي پوره شوې او تاسو ورغلي او دا واقعه بیا مخې ته راغلې ده خو انشاءالله زه تاسو ته داد درکوم څنګه چې تاسو ته قاسم علي خان ووې چې تاسو کښېنئ تاسو یو طاقت او قوت یې تاسو چې تر څو پورې دلته ناست یې ستاسو مسایل به حل کېږي او که نه تاسو د خپل احتجاج یو ګنټه نیمه کې او بیا ختم کې نو د دې هیڅ پیدا نشته دا احتجاج دا به انشاءالله جاری او ساری وي ستاسو د جذبې ته سلام دی زه د مشرانو ته هم دا وایم چې تاسو به انشاءالله تر هغې پورې په دې ځای کې ناست یې چې ستاسو مسلې نه حل کړې دا کوم بېګناه خلک چې دلته اف آی آر پې شوې هغوی یې راپرېښي ني تر هغې پورې به د جماعت اسلامي دا نوجوانان د جماعت اسلامي دا ذمهداران تاسو دا به انشاءالله تاسو سره په دلته هم وي که پېښور کې احتجاج کوئ هلته به هم وي او که په اسلام آباد کې درنه ورکوئ انشاءالله خلعزیز د جماعت اسلامي دا کارکنان به تاسو سره څنګ په څنګ وي ځکه چې تاسو خپل اواز اوچت کړی دی تاسو کې جذبه شته جنون شته او د خپل حق اواز اوچتولی شئ انشاءالله د جماعت اسلامي دا کارکن به هم تاسو سره وي زه پرون یو ډي پي او صاحب له ورغلی وم پرون د شب قدر نه یو کس اوچت شوی دی خو زما ډي پي او صاحب وایي چې زه د باخبره یم نه یم خبر دی خو زه د هغه ته دا وایم چې دا خو د دغې کرسۍ بیا توخین دی چې دلته د پولیس د ضلع افسر ناست دی هغه د خپل هغه د خپل د دې وطن د یشنغر د نوجوان نه خبرېږي چې هغه په تور ګاډي کې په تور شیشو کې هغه اچوي او پولیس بلکل هغه خاموشه دی نو بیا خو زمونږ د عوامو ته دا خپل دا وردي پرېږده چې مونږ یې واچو ته ګوره
وګوره چې دا ځل مونږ څنګه سمو دلته امن څنګه راځي دلته خوشحالي څنګه راځي دا د پولیسو ناکامي ده رونو مونږ الحمدلله مونږ دا فخر کوو چې دا کومه وردي ده دا د ازمري ده دې کې د ازمرو غونته کې ستاسو غونته کې د خلکو او پکې ګیدړان دي ټول همداسې برتي زما یو ځل بیا د پولیس نه دا مطالبه ده چې په 400 کې امن نشته زما نوجوان دلته محفوظه نه دی زما شهري دلته محفوظه نه دی نو بیا زه دلته په دې وطن کې ژوند ولې کوم زه به خامخا دې چوک ته روزم ځکه چې زه مجبوره شمه زه به خپله ځکه په دې چوک کې ناست یم چې زه مجبوره شوې یم زه د پولیس نه ناوله شوې یم انشاءالله مونږ به د خپل حق دپاره مونږ به تر هغې پورې په قلاره نه کینو چې کوم دا بېګناه خلک یې دا ایپایار یې نه ختمې کړی انشاءالله جماعت اسلامي د ظالم مرسته چرته هم نه ده کړې د مظلوم مرسته یې کړې ده انشاءالله څنګه چې زموږ ډېر قدردان قاسم علي خان وي چې انشاءالله تاسو طاقت او قوت یې تر هغې به نه دی تر څو چې تاسو دا مسله نه حل شوې څنګه چې تاسو له د کوټې مثال درکو تاسو له به دلته خلک راځي تاسو به چا پسې نه ځئ تاسو زما درانه مشران یې تاسو زما خواږه مشران یې نن چې دا کم ظلم بربریت شوی دی زمونږ مشر د فلیواب صدر صاحب او د هغه نور ملګري چې کم دی دغه کې راغونډ شوي دي په دې احتجاج کې نو دا ښکارا یو ظلم او بربریت دی دا پولیسګردي ده زمونږ دا ټول ملګري دا د عدم تشدد خلک دي دا په امن باندې یقین ساتلو والا خلک دي دا په قانون باندې یقین ساتلو والا خلک دي خو دا کار داسې وي چې څنګه وشو چې قاتل بهر ګرځي یا په قاتل کو گرفتار شوي او بېګناه کسان گرفتار شوي او په هغې باندې 788 او دا پرچې شوي نو موږ به دا زموږ کلي وطن دی دا زموږ رونه دي د مسلمانۍ خبره ده د پښتو خبره ده د یو شهري پاکستاني په حیث باندې موږ به ډي پي او ډي سي او دې خلکو سره خبرو ته هم تیار یو خو زموږ سره د انصاف خبره نه کېږي نو نن چې دا کم کسان ناست دي نو زما د رونو وې چې موږ کټونه بالښتونه راوړو تاسو کټونه بالښتونه راوړئ موږ د خپل واړه بچي هم راوړو همداسې دلته کېنو او موږ چې اول ورځ په دې چوک کې په سوونو زرګونو خلک ستاسو دپاره د ګرانۍ خلاف راوستي وو نو نن وینه تویده ظلم شوی دی چې اول ورځ هم 1500 راوستي وو نو عوامي نیشنل پارټۍ دومره ورکران به روباسو انشاءالله چې بیا به دوی دم چل نه ورځي اول موږ دا درخواست کو डी पी ओ صاحب ته اس پی انویسټیګیشن صاحب ته چې هغې د انویسټیګیشن وکړي زر تر زره خو دا کسان بې ګناهي نو په دې نه د بالکل دا پرچې د ختمې شي په یو لیګل طریقه باندې زموږ دا مشران زموږ چې دا کمو خلکو ته د زړه ته دا دوک رسېدلی دی دا د په صحیح طریقه باندې حل کړی شي او که دا په صحیح طریقه نه حل کېږي نو بیا به موږ هر قسمه قدم تاسو سره رونو تیار یو प्लेयर्स जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड है बाकी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में ट्रेडर्स हैं टू इनकरेज टू ब्रिंग दोज ट्रेडर्स इनटू प्रोडक्शन نن چې دا کم ظلم بربریت شوی دی زمونږ مشر د فلیواب صدر صاحب او د هغه نور ملګري چې کم دی دغه کې راغونډ شوي دي په دې احتجاج کې نو دا شیباز خبرې کوم د دې مړي د کلي د اوسېدونکي یم زه یې ګوۍ ورکوم په دې د تحصیل په تاڼه کې چې کوم ایسیچو و د حقه شل مور ورسره سلا وه او چې کوم دی دا غریب به ما سره په خپله چینچا کې ګرځېدو او چې کوم دی زما ورسره داسې یاري دوستي وه لکه د خپل رور په شان زما پلار ورته چې کوم دی زوی ووې چې زوی ورته د ووې نو هغې نه علاوه سره زه وګرځېدم زه ورسره ډېر زیات ځایونو ته لاړم او رالم او چې کوم دی همدغه شله او همدغه پلار یې ورته ناست و او چې کوم دی دا غریب زما پلار سره چای وڅښله او په دوکان کې او چې کوم دی لاړو کور ته څنګه ته همدغه پلار همدغه زوی یې ورته ناست و هم په دغه ګوټ کې او چې کوم دی 4-5 ډزې پې کړي دي زمان د مخکې چې کوم دی دا غریب بې ګناه دغه چا ناسته خوا هم نه راپاڅولې او چې کوم دی همدغه
دې کې چې کوم میرزا و همدغه ښځې ورسره لینډین و هم چې کوم دی ته به ورله پیسې هم ورکولې او چې کوم دی لیسنس تا تماچه چې کوم وي د هغې خو لږ دومره دغه وي که نه چې هغه خو د دې لمنې نه پټه وي په دې باندې خو ماشوم هم پوهېږي الله د دې حکومت هم دا سترګې ړندې کړي چې دا څنګه اوس نو زموږ د غریبانانو دومره څوک مرسته نه شي کولی د حکومت موږ سره اوس دومره نه شي ودرېدی دغه راته ووایه بچیه چې بیګا بیا څه چلو شو بیګانۍ خبره ده بیا وکړه چې بیا بیګانۍ همدا خبره ده چې دا موبایل یې کومې ولاړې وې دا تشې همدا د دغه خلکو نه راډکولې او دا حکومت غوسه و همدا حکومت چې غوسه و هم په دې وجه باندې غوسه و چې لکه ټیک ده هر یو شي په بدله باندې وشوه نو دې حکومت له خو دا پکار نه مې راغی او د موبایل خلکو نه ډکوه او زه تاڼې ته بوزه ولې دا تا په زنا باندې ګیر کړي دي چا په کور کې ګیر کړي دي په څه کې ګیر کړي دي ته ما دې حکومت ته ما لیک د دې جواب راکړه چې تا په زنا ګیر کړي دي تا په څه ګیر کړي دي ته راشه ما ته لږ مخامخ شه او زه د یو غریب پښتون زوی یم زه یې تپوس کوم بې غیرته ته یې ولې نه کوې بچې دغه راته ووایه مطالبه هم څه ده مطالبه هم دا ده چې موږ ته به صاحب او صاحب دا کسان خپل لا پرېږدي او که کلمې ویلي او ځان ته مسلمانان وایي نو موږ ته یې دا 11 کسان چې کوم دي دا دې راپرېږدي او که راپرې نه او زموږ د سر نه ورته اوبه اورېدلې دي نو خدای راستي بس که نه چې زما غرور دی زما د خپل ترور په شان ما ګڼلې دي او چې کوم دی ما نېشنل میډیا وایي ته هم دا خواستې ټیک ته تاسو هم پرې خپلې پیسې خاصې یو شي د اخلئ خو دا نه ده پکار چې ګوره لکه حق ته حق ووایې دغه راته ووایه چې که سړی راته راپرې نه ښودل بیا به څه کوې نو چې بس همدا احتجاج به تر هغه پورې چې څو پورې دا خلک نه راپرېښودلی شي مهرباني السلام علیکم یو خو چې سم بیګا شوي دي څنګه چې زه په خپله موجود وم زیاتې شوې او زه به دغه ووایم چې د دواړو طرفه زیاتې شوې دي خو بس اوس په هغه خبرې هغه کوو هغه خبرې به اوس نه کوو دې وخت کې زه دې دغه له راغلی یم چې اولنی چې کوم زمین کار دی هغه د دې مړي چې کوم حق دی په موږ پکای چې موږ هغه ادا کړو چې هغه دا مړی ښخ شي د ده تدفین وشي خدای دې د ده مغفرت وکړي او دې له پس چې کوم د ستاسو کوم مسلې دي انشاءالله تعالی ما تاسو ته بیګام یو خبره کړې وه هغې وخت کې چا به چې هغه کسې وتښتو او دغه وکړو مکه ځای کې تاسو زما اعتبار ونه کړو زه راته بیا وایم چې تاسو زما اعتبار وکړئ دا کسان به هم ټول روزي هر څه به روزي هېڅ هم نه کېږي هېڅ هم نه کېږي الله پاک فضل سره به انشاءالله تعالی هېڅ هم نه کېږي دا سړی زه به اوس هم نن بیا حق کوم خو قسم په خدای که دې ځای ته یو سړی راشي بیا دې به د راغې په چینجي پکې کوم دلته خو بس صحیح شو نه ما زه تاسو شکور خان ورته ووایه که نه ورته یې ویره بس وایي پرېږده ظلم ولې کوي د ظلم څه انتها وي بیګا قسم په خدای چې قسم په خدای عوام تنګ دي تنګ نه انصاف شته هېڅ هم نشته بس چې دا عوام یې راوځي ولې پردي بچي روشتي دي ولې پردي موټرسایکلې روشتي هر څه به واپس کېږي خپل پیداګیر کې والله لګیا دي داسې خبره نه راځي وګوره زه تاسو ته تاسو زه خو دا خبره وره زما خبره وره نه زما خبره دا کلی سړی ردار یې سترګې ورسره نشم لګولی والله کې ورسره لګولی شم چې ما ته وګورې چې ورته داسې کوم په ایمان چې سره ایرور مې زه راته خبره کوم زما خبره وره بسم الله الرحمن الرحیم زه د اهل سنت والجماعت د یو ذمہدار په حیثیت دا پرون چې کومه واقع شوې ده د بھرپور مذمت کوو بلکې د مذمت سره سره د دې مظلومو عوامو سره ولاړو بل ستاسو په علم کې به وي بقول د اهل علاقه چې یاره مونږ څو ځله د دې شرارتي بنده خلاف کمپلینټ کړی دی ډي پی او صاحب له تللی یو ډي اس پي صاحب له تللی یو خو چونکې هغوی په دې ایکشن نه دی اخیستی نو قاضیان چې فیصلې نه کوي څوک به فیصلې کوي غازیان به فیصلې کوي قاضیان چې کله په یو ملک کې په یو علاقه کې فیصلې نه کوي هلته بیا غازیان فیصله کوي ها بهرحال پرون چې څه شوي دي د هغې ظلم نه پس نو د هغې کې چې کوم دی بیا بېګناه کسان راوستي دي موږ برپور د هغې مذمت کوو او موږ به انشاءالله د دې مظلومو عوامو سره ولاړو ته یوازې تر دې چوک نه چې دوی د دې
د دې مرګرو چې کم ځای مطالبه او کم خوازي ان شاء الله موږ ور سره भरपूर ولاړو ان شاء الله قوم په مخکې مې پټرول وانه شو دلته مې وته نه سوځو کنه د کاکی جان باندې مې سپې برول پټرول به وتا چې مو شوم بس خلک بداسي زبده دنیا مړی شوی لاسونه په کول وخت نه دی مړی شوی لاسونه مپړه جان ماما زه خبره دا کومه چې دلته د ان پی ملګری مراله د جمعه اسلامي مراله او دا زمونږ د دې صوبې د قانون وزیر دی مونږ فضل شکور خان ته دا مطالبه کوو چې تاسو ډي سي او ډي پی او سره کینې هغې سره دا خبره وکړئ چې دا کوم بې ګناه خلک یې راوستي دي او دغلته په حوالات کې پراته دي ټیک ته جي نور فارمیلیټیز به بیا برابر و خو څه لیکل به وکړو د دې کلي یو 4-5 مشران به شي تاسو سره تاسو شئ ای سره خبرو که ریټن کې دي مونږ له وکړو نو بیا څه لار جوړېږي چې دا مړی اوچت کړو او د ده دغه وکړو درکمه چې وایم زه راته ویم چې پرېږدي بیا راته که زما نه منې نو زه تاسو ته ټیک ده بیا د دې کلي دا کم دغه چې راغلي دي 4 کسان تاسو مشران راکې 4 تاسو راکې یو به ناظم صاحب شي 3 کسان نور راکې او خبره کو هغه ملګري به م راوباسو زموږ مطالبې به ومنلی شي مونږ به خپل مړی بیا یوسو مړي حق دی ته پکې شه ظلم کیږي والله پر علاقو قسم خدای پولیس یې کوي دا څه کار دی چې دا ان پی ایس صاحب ګوره ما ته وکړی چې دا ان پی ایس صاحب منګله دومره دغه راکوي چې زه ذمهوار یم وکیل ما ته که نه ما ته وکیل دا زمونږ منسټر صاحب دی زمونږ ان پی ایس صاحب هم دی چې دې منګله دا ذمهواري راکوي چې دا کسان به پرېږدي او ایف آی آر به نه کېږي دا پرچه به ختمیږي یا بسم الله تاسو بې رضا یې بیا چې څنګه ما خبره وکړه ما تاسو ته ووایي د جمعه اسلامي دا وفد راغلی دی زه خپل رتمانځو سره تعلق ساتم تاسو سره دلته ناست یم که شپه کوئ که ورځ تېروئ که 2 تېروئ زه دننه نه ځم دلته به سره ناست یم تاسو خپل 3 مشران چې کوم دی یو ناظم صاحب شو 3 مشران نور راکې مونږ خبره کوو لیکل به مو کوو کسان به م راوباسو که خبره زمونږ باندې لیکېږي بیا به ځو تاسو چوک کې تاسو دلته ناست یې 3 کسان مشران راکې